السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه کامران خټک. امید لرو چې روغ جوړ او صحتمند به یې. الله تعالی نه مو روغ صحت غواړم او روغ جوړ آباد مو غواړم. خبرې به کوو د نوښار د سیاست حوالې سره. نوښار کې سیاسي الې ګولې او اواز به وګورو چې اواز صحیح دی که نه. بیا به تاسو سره خبرې کوو. ډېر غټ غټ خبرونه دي. پرونه مونږ غیب مو چوټي مو کړې وه، نو څه پروني خبرونه دي او پرونی خبرې دي. تفهیم ډېر ویور مونږ سره به یې رابطه هم کړې وه او بالمشافه میلاو شي او بالکل دا په فون باندې هم رابطه کړې وه چې پرون تاسو ټاک شو نه وشي. او پرون مونږ دا ملګری چې دی سینر ملګری حافظ تفهیم رحمان صاحب د په بو کې څه خپل څه مصروفیات وو، بس هغې د وجه دی ناوخته فارغ شو. بالکل جی بالکل دا کلي مونږ ټاک شو کې دی مونږ کوشش وي چې مونږ پکې چوټي نه کوو او هر خبر چې وي تاسو ته مونږ ماسخوتن رارسوو او چې څو ورځې څومره کارګزاري شوي مختلف سیاسي جماعتونو چې همغه شان دي چې کوم انداز کې شوي همغه انداز کې مونږ تاسو ته پېښ کړو. ګرانو کتونکو، نوښار سیاست کې چې الیکشن څومره نږدې راځي، نو د نوښار په سیاست کې سرګرمیانو کې تیزی راځي. په سیاست کې ورځ په ورځ لمحه به لمحه بدلون راځي، شمولیتونه راځي. نو نننۍ خبره به کوو چې نن په نوښار کې په بو تحصیل نه به شروع کوو. په بو تحصیل کې د قومي وطن پارټۍ چې کوم تنظیم دی دی پریس کلب کې پریس کانفرنس کړی دی. په تحصیل په بو کې قومي وطن پارټۍ د پاکستان پیپل پارټۍ آزاد دلته چې کوم امیدوار د افتخار علي شاه د هغه د حمایت اعلان یې کړی دی. دغسې په بو تحصیل کې په درځنونو د مسلم لیگ نون چې کوم کارکنانو هغه حاجي نواب سره جمعیت علماء اسلام کې شامل شو. د ده ملګري وو، هغه هم جمعیت علماء اسلام ته لاړو، نو دی هم شامل شو. دې سره سره جمعیت علماء اسلام نن غټې غټې جلسې شوي دي په بو تحصیل کې. د پاکستان جمعیت علماء اسلام دا جلسې ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ جلسې دي، تقاریب دي. دغسې په نوښار کې تحصیل نوښار کې مسلسل وکټې وزیر دفاع وکټې غورځوي او وکټې راغورځولې دي. په داخلو کې د عوامي نیشنل پارټۍ څخه کارکنان هغه پی ټي آی کې شامل شوي دي. زیارت کاکا صاحب کې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان هغه پی ټي آی کې پرویز خان سره شامل شوي دي. دې نه علاوه په خیشکو طرف ته دغلته ډېر شمولیتونه شوي دي او د دی د طرف نه شمولیتونه ډېر را روان دي. جمعیت علماء اسلام په نوښار کې غټې غټې جلسې کړي دي. دغسې عوامي نیشنل پارټۍ د هغې کارنر میټینګ دي. د پاکستان پیپل پارټۍ سره هم احد خټک سره شمولیتونه شوي دي. او تحصیل جهانګیري کې هغې که موږ جایزه والو، هلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه سکندر خان هغه میدان کې دی. د پاکستان پیپل پارټۍ د طرف نه ملک جمشید هغه الیکشن کې حصه لي او د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه د ایم پی اے ادریس خټک کشر رول کامران رازق هغه الیکشن کې حصه لي او د دوی ښه غټ غټ پروګرامونه شوي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ نظامپور کې، وتړو کې، اکوړي کې، ګلډیری کې، خیرآباد کې دا مختلف پروګرامونه دي. په دې به تفصیل سره خبره کوو. زه به کامران خان نن که شروع کوئ تاسو به کم خبر ټولو نړومبی وي ورسره شریکوئ. تفهیم باید پهله خو مونږ خپل وی ورته وي چې بلدیاتي الیکشن چې دی کم مرحله چې کم ده نو ډېر نږدې شوي ده 19 دسمبر او لږې ورځې پاتې دي او څومره ورځې کمیږي نو روزانه هلچل سیوا کېږي او دا منډې ترنډې چې د امیدواران دي دی سپورټر دي دی کې ډېر زیات تیزي راځي. نن موږ وکړو ډېر زیات تیزي راغله په
جهانګیري تحصیل نظامت کې داسې پبي تحصیل نظامت کې او نوخار خو دی نوخار کې هو ډېر زیات هنګامه روزانه روانه وي. نن سهار چې کوم سرګرمیانې وي څنګه موږ پبي ته روانو په لاره کې موږ ته سره رابطه وشوه پاکستان پیپل پارټۍ کې کوم آزاد امیدوار دی افتخار علي شاه هغه موږ سره رابطه وشوه چې زه پریس کانفرنس کوم غواړم په نوخار کې او بیا یې ټیم موږ ته صحافیانو انتظام ورته وکړو نو پریس کلب کې واته قومي وطن پارټي چې دی نوخار ډسټرکټ چې کوم دی شاخ دی هغه د آزاد امیدوار چې کوم دی پاکستان پیپل پارټي پبي تحصیل نظامت افتخار علي شاه د هغه سپورټ او د حمایت اعلان یې وکړو او خپل مټه چې ده ایدی ته ورکړه پیپل پارټۍ ته. نو اوس چې کوم پیپل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی آزاد ولاړ دی افتخار علي شاه هغه ته د قومي وطن پارټي حمایت ورته حاصل شو. دې لحاظ سره هغه تله لږ هلته کې درنه شوه. پهله چې هغه کم کار صرف جالو نه اغوښتو هلته چې څومره تنظیم دی قومي وطن پارټي هغوی به هم دلته اوس تقریبات او استقبالي ورکوي نو هلته دو قومي دو جماعتونو قومي اعلان جوړ شو. بل تفهیم چې دی پبي صورتحال چې کوم دی نو هلته جمعیت علماء اسلام چې کوم امیدوار دی قاري اختر منیر حقاني هغه ډېر زیات هلچل مچاو کړی دی. روزانه ډېر تقریبات نن چې ډېرې غړې جلسې وشي سپین خاک ډېر اهم کلی دی هلته کې د قاري اختر منیر حقاني چې دی ډېر لویه درنه جلسه یې وشوه. هغه صوبایي کوم جنرال سیکرټري دی عطا الحق درویش او ورسره سیکرټري اطلاعات عبدالجلیل جان هغوی ورته راغلي وو. هغوی ورته خطاب وکړو او هلته شمولیت پروګرامونه مو شو. د جمعیت چې کوم پرچم دی هغې ټوپیانې ورته دی ته په سر کې دغه شان دی. بیا هغوی کوم صوبایي لیډران چې دي حاجي نواب چې دی جمعیت کې نوی شامل شوی دی او علاقې کې ډېر اثر و رسوخ دی سیاسي هم دی او خپل کاروباري تعلقات هم دي او خپل سماجي شخصیات خلکو سره رابطې ډېر زیاتې دي. هغه ځای کې به د پوره ورځ تېره کوه. هلته به ډاګي جدید کې یو تقریب وشو چې ډېر لوی تقریب و. ډاګي جدید چې جمعیت الاسلام اهتمام ډېر لویه جلسه وشوه. هغې کې هم ډېر ګڼ شمولیت یې وشي او دغه کوم صوبایي مشران چې وو عطا الحق درویش او عبدالجلیل جان هغوی هلته کې خطاب وکړو او خلکو ته دا ووایي چې جمعیت علماء اسلام ته چې تاسو ووټ ورکوئ نو دا داسې شو چې لکه نیکو خلکو ته تاسو ووټ ورکوئ او نیک خلکو سره چې تاسو سپورټ کوئ نو الله ده نه رضا کېږي. هغوی خپل یو بیانیه هلته پیش کړو. هغه بیانیې ته ډېر خلک مونږ کتو ورته ناست وو او هلته شمولیت پروګرام ته دغه وشو. ډېر غټې جلسې وشو. خلکو ته ټوپیانې په سر کې. حاجي نواب چې دی جمعیت علماء اسلام ډېر سرکده رهنما دی چې کله شامل شوی دی جمعیت یې ډېر تیزه کړې ده. ډېر هلچل مچاو شوی دی او هر ځای کې د هغه سپورټران دي او جمعیت ته ډېر یو ښه مشر میلاو شو په دې بیلډ کې چې که تاسو کتو نو پبي بیلډ کې دی سره داسې ښه قیادت نه و. او اوس چې کوم حاجي نواب چې کوم قدم کې شو دا قدم دی دپاره جمعیت ته بختور شو. ډېر اکټیو کړه ډېر مخکې جمعیت بوته. هغې ثبوت دا دی چې صوبایي قیادت چې دی هغې دوه ذمېداران چې کوم دي یو جنرال سیکرټري چې کوم دی صوبي او یو سیکرټري اطلاعات چې کوم دی هغوی دواړه نن په دې کمپین کې مصروف وو او باقاعده خپل تنظیمونو سره رابطې کولو. هغوی ته کوم دی کې چې کوم تجربه دی چې کوم تجربه ده ټول پلانینګ هغوی خبرو ټول پلانینګ هغوی ته یې ورکولو. ټول ټاسک یې هغوی ته حواله کړو. دا ډېر امپرومنټ شوی دی. او بل مسلم لیګ نون چې دی هغې سپورټ هم ورته حاصل دی جمعیت علماء اسلام. موږ وکتو هغوی ورکران هم ورسره وو. هغوی هم ته خپل کوم دی حکمت عملي تیار کړي د انتخابي نو هغې دغه ته هغوی هم هغه مشاورت یې کولو او خپل دواړو پارټو جنډې لګولې او هغوی هم په پروګرام اهتمام ورته کړی دی. جمعیت علماء اسلام په بي بیلډ کې دی تفهیم ډېر زیات دغه روان دی ډېر مخکې روان دی سرګرمي ډېر مخکې روانه ده. بالکل دا جمعیت علماء اسلام او دې ته به وایي دو جماعتي اتحاد. په پبو کې د جمعیت علماء اسلام او د مسلم لیگ نون دا یو دو جماعتي اتحاد وجود کې راغلی دی او ورځ په ورځ هغوی خپل سرګرمیانو کې تیزی راولي پروګراماتو کې. تفهیم موږ ګورو چې دا چې کوم الاینس شوی دی دا نوخا ضلع کې چې کوم مسلم لیگ نون چې کوم دی هغوی او د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی دی
مقامي چې کوم دی دی خپل کې یو اتفاق رای راویستې ده خو زه هم چې اتفاق رای ډېر زیات ډېر مخکې روان دی یو بل باندې اعتماد هم کوي او مشاورت سازي چې کوم عمل دی په هغې کې مې یو بل سره عیسا خري خو افهام و تفهیم سره دا د دوو تنظیمونو په منځ کې الیکشن مهال جوړېږي دی او هغې باندې روان دي ډېر زبردست دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک هغه سره هم زموږ نن ملاقات هم شوی دی د هغوی کوم کارکنان لګیا دي د هغوی کومې جلسې د هغوی پروګرام لایحه عمل مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې حلقه کې پروت دی او په دې حلقه یې اوس فوکس دی نو عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم تنظیم دی هغوی سره ډېره ښه موقع ده د مخکې تلو هغوی سره هم تنظیم دی هغوی سره خپل قیادت دی که په خپله بیانیه خپل قیادت د هغه مارکیټینګ وکړي نو ډېر لوی سرپرایز ورکولی شي تفهیم موږ غیر خټک چې دی نوی راوتی په سیاست کې خو هغې چې کوم انداز کې خپل انتخابي مهم چلی کم حکمتي عملي ده تیاره کړې ده زه هم دا څومره چې دا میچور کم کینډیډیټ دي یا سیاستدان دي هغه یې دومره داسې پلانینګ سره خپل مهم نه چلی دا څنګه چې غیر خټک چلی موږ ګورو چې لکه موږ خو نن دی ځای ته چې که موږ لاړو ډېر وختي لاړو او هماغه ټایم کې دومره کافي ګڼ خلک دی په دیرې کې خلک موجود وو بیا مو خلکو نه تپوس وکړو چېرې مقامي خلکو چېرې دا ګڼه خلک دا صرف الیکشن ماحول ته راځي نه هغه وایي نه دا د الیکشن نه مخکې دی یو روټین جوړ کړی خلک به دلته راتلو دی والي صاحب چې ډپارټمنټ نه ریټایر شو نو دې خلکو سره هغوی یو تعلق و ګپ شپ په یو انداز و خلکو به راتلو ورسره کېناستو وو چا څه مسایل دی پلار و زوی چې کوم دی دی به دا مسایل حل کولو نو مخکې نه یو فرینډلي تعلق خلکو سره جوړ شوی دی اوس هماغه وګورو خلک یې هماغه انداز کې اوس خلک راځي چې کم راځي نو هماغه انداز کې خو اوس پکې چونکې الیکشن پکې رالو نو اوس هماغه خلک چې کم راتلو نو اوس هماغه دی د سپورټ او ملاتړ دلته جوړ شي هماغه دوستان چې دي ملاتړ جوړ شوي دي دا خټکنامې خلک چې کم دي دا چې اوس کم راځي دا مخکې نه هم دی راتلو هلته چې وګورئ مخکې نه یو جلسه جوړوي خلک مخکې نه تیار وي کار ورته حواله کوي نو بس دوستانه ماحول خو دی سره مخکې جوړ دی نو هغوی خپل کوم کار ورکوي نو بس هغوی خوشحالۍ سره اخلي هماغه کار انتخابي مهم ورته مخکې چلي خوړلو والا کس دی ټایم ورکولو والا تفهیم سیاست چې دی سیاست کې 100% چې دی اور تا ته یو پارټي نشي درکولی څه خپل سماجي ووټ هم پیدا کوي تا به خلکو سره ښه الیک سره کړي چا سره به تاڼي ته منډه وړي چا سره کچرو ته منډه وړي ښه پبلک ریلیشن چې تا چا سره وي نو هغه ووټ به هم کوم تا سره شاملېږي نو البته کامیابۍ سټینډ ته ته رسي نو غیر خټک چې دی ینګ دی هغه خو هغه چونکې مخکې نو تعلق د والي صاحب جوړ کړی و د علاقې خلکو سره او اوس پکې الیکشن رالو نو ته ډېر سپورټ میلاویږي او موږ ګورو ډېر او بل میا افتخار چې دی هغه پوره مورچه سنباله کړې ده په بي بیل کې هغې باقاعده موجود دی مخکې خو هغې مصروفیات به نه اوس هغې هلته باقاعده موجود دی نظر دی هر ویکټ باندې نظر دی بل ناراضه جومات کې چې کوم دی کوم سرکه د لیډر وي کارکون وي هغې پسې خپله رابطې کوي میا افتخار بالکل دا یو ښه دغه د حواله دی چې هغې خپله دلچسپي اخلي میا افتخار حسین او میا صاحب چې کوم دی هغه علاقې کې خپل یو رسوخ دی ووټ بینک خپل یو ذاتي بیل دی پارټۍ ووټ بینک بیل دی خپل یو ذاتي سماجي تعلق میا صاحب بیل دی نو ټول د این پی کینډیډیټ دپاره استعمالوي شمولیت تقریبات یې کړي عوامي نیشنل پارټۍ ډېر کسان شامل کړي دي مختلف ځای کې تقریبا خټکنامې کې ډېر زیات سپورټ میلاو دی ورته خټکنامې چې چونکې تعلق هم خټکنامې سره دی دیم خټک دی نو هغې علاقې خلک ډېر زیات سپورټ کوي امانکوټ کې پبو کې د یو دی بل شمولیت یې تقریب شوي دي کارنر میټینګ وایي خو زما په خیال دا غټې غټې جلسې دي بالکل تنظیم عوامي نیشنل پارټي کوم دی تنظیمي لحاظ سره مضبوطه ده دیکھو کارنر میټینګ دی کال ورکړي وته خو هلته جلسې شکل اختیار کړي وته بالکل خلک ورته راشي کامران جهانګیري تحصیل کې که مونږ خبره کوو نو جهانګیري تحصیل چې دی هلته د سیاست هنګامه ښه په عروج باندې تیزه ده بالکل تیزه ده هلته دی چې ینګ کینډیډیټ دي راوتي دي او سهار وختي چې بس چې سهار مونځونه کېږي هر موضوع وکړي بس به ووځي خپل انتخابي کم مهم دی کم پلانینګ دی جوړ کړی دی ته وځي نن چې کتو نه عوامي نیشنل پارټي کوم سکندر خان خټک دی هغه سهار وختي په نظامپور ته رسېدلی و
هلته مختلفو علاقو کې کارنه میټینګونه شرکت کړی بل لوی جلسې شوي دي امیرو کلي کې شوي دي سار وتړونه شروع شوي دي سهار چې نظامپور ته لاړو چې هلته یو شپږ ځای کې تقریباتو کې حصه وایسته شمولیت پروګرامونه موږ صدای نوشیره ټیم آی ټی موجود و هغې نه بعد چې څنګه رالو نو په وتل کې به را رسېدو نظامپور علاقه وتل ډېر فاصله ده بیا دی جی ټي روډ ته را رسېدو جی ټي روډ ته رالو وتل کې انتخابي خپل الیکشن آفس افتتاح وکړه هلته نه بیا لاړو بیا په خیرآباد کې تقریب منعقد کو بیا ګلډیرۍ کونډ علاقې سره یو علاقه ده بره غریزه علاقه ده هلته انتخابي جلسې ته خطاب وکړو شمولیت پروګرام هم پکې و این بعد بیا دروازې علاقې ته لاړو بیا نظامپور ته واپس لاړو دویمه مرحلې کې بیا لاړو هلته بیا مختلف تقاریب ته خطاب یې وکړو شمولیت پروګرامونه وکړو بل مسعود عباس خټک چې دی هماغه څنګه موږ پهله ویلو چې میسا علاقه هغه سنباله کړې ده هغه خپل یو بیک ډور خپل بیس کیمپ هغه بیک سایډ هغه یو دغه جوړ کړی خپل یو دغه جوړ کړی په هغې کې هغې لګیا دي بیک ډور دغه چینل هغه جوړ کړی دی خفیه رابطې هغې کوي نو هغه کوم شمولیتونه یې کوي نو دی یو حکمت عملي جوړ کړی چې څه شمولیت یې دی مخامخ نه راولي هغې کې دا وي چې د نور امیدواران چې دي هغوی به ته بیا ورسي نو سب پلانینګ د خپل حکمت عملي ده هر امیدوار خپل حکمت عملي ده جهانګیر کې اکوړي کې دی ډېر هوډ دی خپل علاقې هم ده هوم ګراوند هم دی دی چې سیاست هم شروع کړی دی اکوړي نه شو اکوړي کې اوسېږي اکوړي سیاست شروع کړی نو هلته ډېر کافي ووټ بینک دی هلته دی څه مشکلات نشته کافي ووټ بینک دی هلته کې پروت دی خو چې دی کوم دی نظامپور علاقه او جی ټي روډ کوم دی ای سنبال کړی بل والد صاحب چې مسعود عباس خټک میسا علاقې چې دی هلته ډېر زیات څومره هغه بیلټ دی سیند نه پورې بیلټ هلته ډېر کار شروع کړی تنظیمي لحاظ سره نیشنل پارټي چې دا مني دا یو مضبوط هغه دی ډانچه ساتي نو یې د وجه دی ته ډېر مشکلات نشته دی کوم ځای ته ځي نو تنظیمونو مخکې نه وته سټیج تیار کړی وي ګراوند تیار کړی وي کراوډ یې ورته تیار کړی وي او شمولیت چې کوم دي امیدوار خپل کوم خلکو سره رابطې کړي وي او تنظیمي لحاظ سره هغوی هم خلک تیار کړي وي ډېر تیزۍ سره خپل پروګرامونه شمولیتونه او خپل پلانینګ انتخابي مهم ډور ټو ډور کمپین کارنر میټینګ او ورسره جلسې او رابطې دا جاري دي د پاکستان پیپل پارټۍ د تحصیل جهانګیري نه امیدوار ملک جمشید د هغه هم پروګرامونه 25 الیکشن ډډاپ کړی نو هغه یو حلقه مو سره یو خلکو سره رابطه یې مخکې موجوده نو هغې دغه چې دی فایده خپل دوی ته حاصله ده بل مصري باندې کې یو غټ تقریب کړی دی په هغې کې شمولیت پروګرام یې کړی دی خلک شامل شوي دي پیپل پارټۍ کې ملک جمشید حمایت اعلان یې کړی دی نو څرګند خو هغوی هم دي خو خپل دغه چې چلی انتخابي کمپین کارنر میټینګونه شمولیتي پروګرامونه هغه مختلف ځایونو کې څنګه نور کله کېږي نن هم شوي دي مصري باندې کې غټ پروګرام یې دی چې شوي دي ایم پی اے ادریس خټک هغه په شیدو کې پړاو دی او کامران رازق مختلفو علاقو کې ډور ټو ډور کمپین دا چلولی دی او څه کسان هم ورسره شامل شوي ادریس خټک چې دی هغه کوم روډ چې راویستی دی دا هم سیاست کې نوی دی ینګ دی سیاست تجربه نشته خو چونکې وروستو لاس پې دی ادریس خټک دی ادریس خټک خو 2 الیکشن یې دغې حلقې نه کړي دي په دغې بیلټ کې 2 الیکشن کړي دواړه یې ګټلي دي نو هغې کې د ووټ بینک جوړ کړی دی حالانکې مهنګایي شته دی مهنګایي د 100 ووټ بینک چې دی ابو دی نه ځي خو کم داسې مخلص ورکر ورسره وي کم دی داسې پرویز خان کم دوستان ورسره وي نو هغه خلک دی سره شته دي او دا یې چاره دی ادریس خټک چې دی هغې اخري ورځو کې خپل مهم چې دی تیزوي دی چې کم کار وباسي اخري ورځو کې به دی کار وباسي دی خپل یو پلانینګ دی خپل یو طریقه ده پیماني او توغا علاقه دی شو کړي د کم دی شمولیت پروګرامونه شوي دي داسې انځري علاقې دی شو کړي د چې هلته موږ پروګرام شوي جهانګیري کې دی یادوي چې هلته موږ کارنر میټینګونه هم شوي دي او خطاب یې کړی دی د نوخار تخت د پاره جنگ جاری دی د پی ټی آی امیدوار اسحاق خټک دغه ډور ټو ډور کمپین دغه جلسې د ډاکټر عمران خټک ډور ټو ډور کمپین جلسې
اسماعیل خټک ډور ټو ډور کمپین جلسې ابراهیم او خټک د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک ابراهیم خټک دی پکې یاد نو ابراهیم خټک دا غم هم سرګرم دی کنه پی دی سرګرم دی نو دا یو لوی سرکل په یو پارټای کې یو امیدوار له سرګرم دی نننې څه پروګرس دی بیګا خو ډېر شمولیتونه شوي داخلو کې داخلو کې شوي د عوامي نشو پارټي یو سرکر د رهنما دی زرشاد هم ان پی پریښي دا او پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی او عیسی خټک حمایت حمایت کړی دی خبر چې موږ نه پاتې شو نا وخت مو پر موږ ټاک شوم نه کړی نن موږ پېښو چې زرشاد چې دی ان پی سره تعلق او کوسلر هم پاتې شي عیسی خټک حمایت اعلان کړی دی او نن پورې نوخار کې او بس زندو علاقې کې او خیشکو علاقو کې کوم پروګرامونه موږ ته راغلي دي عیسی خټک ته د شمولیت پروګرامونه شوي دي بل طرف ته ډاکټر عمران دی هغه سره خلکو شمولیت پروګرامونه کړي دي عیسی خټک حمایت هغه اسماعیل خټک ته او پیرپای کې هغه شمولیت تقریبات موږ ته راغلي دي چې عیسی خټک سره خلک شامل شوي دي داسې ابراهیم خټک ته رسالپور علاقې کې رشکه علاقې کې هلته د کار نه میټینګونه کړي دي او کسان شامل شوي دي ورسره نورو پارټونو عیسی خټک حمایت اعلان کړی دی اوس نا وخت یو جلسه په نوشیره کلا کې او هغې کې اوس کوم خبرونه راځي نو هغې کې دي چې شمولیت ګڼ ته خلکو پکې وکړو مختلفو علاقو کې موږ ته چې کوم خبرونه راځي نو د تحصیل امیدوارانو دپاره د ښکته امیدواران اکثر ځان له پروګرامونه کوي خو موږ نوشیره کلا کې چې کوم د دې بل ګورو نو امیدوار په مانکي کې په نورو علاقو کې امیدوار ځان له جلسه کوي نو هغه ورسره دوی دپاره مهم چلي فهم دا دی چې د پلانینګ سره کار کوي بل چې کم ولاړ دي اوس جن نشسته تحریک انصاف نه لکه یو کلی دی هلته تحریک انصاف څلور کسان ولاړ دي یا درې ولاړ دي یا دوه ولاړ دي خو دوی ټکټ نه دی ټول آزاد ولاړ دي ټکټ یې زه ولې نه ورکړی د وجې چې دوی بې اتفاقي پیدا شي یو ته ټکټ ورکړو نور ناراضه شي نو عیسی خټک سره به تعاون نه کوي خو دوی میدان کلاو پرې ایښی دی خو چې کوم امیدواران چې ولاړ دي پی ټي آی تحریک انصاف کارګنان دي آزاد ولاړ دي هغې خپل کې ووټ مقابله کوي چې بل دا ملګری د نه سیوا ونه په تحصیل باندې متفق دي په تحصیل متفق نه عیسی خټک ته چې ته نه درې ولاړ یا څلور ولاړ یا دوه ولاړ دي تحریک انصاف هغوی په دې متفق چې تحصیل ورچي دا موږ عیسی خټک ته ورکړو بنیادي خبره دی کې دا هم ده چې سبا دی کامیاب شي نو کار یو کامیابیږي نو فنډ او دغه دپاره هغه تعلق بل وجه دا چې بل دا چې دا خلک چې دي کوم وزیر دفاع دی پرس خټک هغه نه دی خپل کارونه ویستي دي او یا مزید هم پته مه دي چې یاره که موږ د عیسی خټک سره تعاون وکړو په الیکشن کې نو پلان خو وزیر دی په حکومت کې ناست دی مرکز صوبې دواړه موږ مني د مني نو موږ په خپل اسانۍ سره خپل کارونه ویستی شو نو ځکه هغوی چې کوم آزاد ولاړ دي ګڼ تعداد کې یو حلقې باندې پی ټي آی ګڼ کارګنان ولاړ دي خو هغوی عیسی خټک ووټ باندې متفق دي چې دا ووټ به موږ ده ته ورکوو بالکل پرویز خان زیارت کاکا صاحب کې څه شمولیتونه کړي تفیم پرویز خان چې دی زوی الیکشن ته ولاړ دی مشر زوی دی هغه خپل سیاست چې دی سیاست جاګیر خپل جاګیر چې دی هغه کوم سیاست جاګیر دی وراثت هغه مشر دی هغه سیاست جاګیر چې دی هغه عیسی خټک ته حواله کړی دی هغه ته سپارلی دی 40 کال سیاست ته ټول هغه ته حواله کو پیټ حواله کو فل فلیج سره پرویز خان راوتی دی دې ټیم کې حقیقي معنو کې هغه سپارل نه دی هغه شروع دی بالکل ما سپارل دي خو کامیابی سره سپارل دي لکه ټول اختیارات سره د وزارت سره او سره دغه سره ورکوي ورته نو پرویز خان چې پوره جومن سره لکه دونه محنت هغه ځان ته نه وکړي څومره چې هغې عیسی خټک دپاره کوي او پرون چې کوم ناراضه خلک وو هغوی سره هم کېناستو آیم رضا کو نو څنګه تاسو وایي چې هغه هم خبر شي نو هغې ته هم ځان رسوي نن هم ګڼ تعداد کې رسېدلی دی مختلف علاقو ته فاتحې ته رسېدلی دي مبارکیانې دعاګانې هر ځای ته ځان رسولی دی دغسې د سیاسي سرګرمیان هم د دوی جاري دي کاکا صاحب کې هم نن شمولیت یې کړي دي مختلف خلک این پي نه وکټ یې راماتې کړي دي او تحریک انصاف کې شامل کړي دي عیسی خټک حمایت باندې خلک تیار کړي دي نو پرویز خان چې هغه پوره خپل سیاست جاګیر چې دی هغه خپل زوی ته منتقل کړی دی او هغې سره هغه کامیابي ورسره خامخا منسلکون غواړي هغې دپاره هغه چې ټول آپشن ټول سیاسي تجربه چې دا ټول یې نه جوړ کړې ده
او خپل زوی ته یې حواله کړې ده حواله کړې. او کو اعتراضونه په ډېر کې خو هغې چونکې پلار دی پلار زوی میس کې ده یو جذباتي تعلق وي او هیڅ حالت کې پابندیان یې نه برداشت کوي نو هر حالت کې هغې لګېدلی دی او خپل ریس په ریس بلکل او خپل زوی دپاره روزانه نوي نوي وکټې راغورځوي چې ته پوهېږي چې هلته د مخالف ووټ دی بس هغه ماتوي هغه وکټ حاصلوي دې لحاظ سره هغه چې دی ساګټه چې قسمت دونی دی خوش قسمته په دې دی چې یو خو پلار بهترین تجربه 40 کاله کم خدمت یې کړی دی کم تعلقات دي خلکو سره او پورا ورته یې سپورټ ورته حاصل دی بل دا چې کم اپوزیشن جماعتونه دي ټول دلته موجوده وخت کې تقسیم دي پاکستان مسلم لیگ چې د خپل جنډې نه ولاړ دي پیپل پارټي چې د خپل جنډې نه ولاړ دي جمعیت علماء اسلام چې د خپل جنډې نه ولاړ دي او بل چې کم دی تفهیم نه بلدیاتي الیکشن چې دی هم دی کې مهنګایي ووټ چې دی که نه ډېر کم اثر راځي مهنګایي ووټ ولې مهنګایي ووټ قومي صوبایي کې کېدی شي خو دې کې چونکې لارې کوڅې مسایل وي خلکو ته پته وي چې لارې کوڅې مسایل دي لارې کوڅې مسایل چې دي نو هغه ته یو کونسلر چې دا مهنګایي نشي لرې کولی خلک نغدو کې کوي بالکل حساب چې دی موقع باندې حساب کره کوي خلک بلدیاتي الیکشن کې همدغه کار په نغدو کې خلک کوي د چا کوڅه ده د چا بور دی د چا سولر دی د چا د پاکستان پیپل پارټۍ هم پروګرامونه شوي دي احد خټک خیشک کې ډېر غټ شمولیت شوی دی یو خاندان دی عالم خان خاندان دی یاد کړی چې هغه سره دی خاندان دی سره شمولیت اعلان کړی دی احد خټک حمایت اعلان کړی دی نو سرګرم خټک په علاقې کې ښه دی هر ځای ته ځان رسوي کار نه میټینګونه وي خو دته خټک ته لږ مشکلات په دې دي چې یو خو د سره چې کوم خلک دوستان ورسره وو یو ګروپ د سره وو ناظمینو کوشلرانو هغه خپله په الیکشن کې انګیج شو خپل الیکشن کې لکه خپله مخکې ناظمان پاتې شي هغې خپله اوس ناظمان ولاړ دي خپلو خولو کې ډوب دي او لکه څنګه قیامت ورځ نه وي نفسه نفس شي په سر سویي چې بس ما معامله دې سمه شي دا چې کوم د سره مخلص کوم ناظمان کوشلرانو هغې خپل الیکشن ته ولاړ دي نو هغې خپل انتخابي کمپین چلوي نو ځکه اوس دی چې دی نو چې کوم نو ګرځي نو خپل محنت دی خپله کوي خپله لوکل سطح باندې خپل جوړ توړم کوي خپلې سیاسي حکمت عملي هغه مختلفو پارټو سره به هغه امیدواران خپل ووټ اخیستنه غواړي خټک سټیج نه او مهنګایي هغه کوي چې پی ټي آی حکومت ته مهنګایي راویسته او په نالایقه دي په حکومت چلونو نه پوهېږي وایي کې دا دی چې دلته خټک دی چې د کور کې کم دی والد صاحب هغه اوس پاکستان تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی لکه تحریک انصاف چې کوم هاوس دی خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغې بینچ باندې اوس هم لیاقت خټک ناست دی نو مهنګایي خبره خټک کوي په سټیج باندې خو خلکو په زړونو کې کوزېږي ځکه نه چې پی ټي آی پسې ته مهنګایي خبرې کوي بلکل ذمہ دار د مهنګایي پی ټي آی ذمہ دار د مهنګایي راویستي ده خو هغې کې چې لیاقت خټک دی دی پلار دی نو هغه خپله صوبایي اسمبلی ممبر دی په دې پی ټي آی کور کې ناست دی هغې ریزاین نه دی راغلی نو که پی ټي آی مهنګایي ذمہ وار ایم این اے ایم پی ایز وي نو بیا خو لیاقت خټک هم ذمہ دار دی هغې مې ریزاین نه دی راغلی د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي انتخابي مهم باندې که موږ جایزه واچو غټې جلسې کوي جمعیت علماء اسلام چې دی اوس هغې ډېر زیات زور لګوي ولې چې هغوی ته اوس پته ولګوي چې په دې حلقې باندې چې موږ الیکشن کوو نو موږ پې کې 63 حلقه ضمن الیکشن چې د هغه نه ده چې هغې اپوزیشن یو ځای کې متفق شوي په یو جنډې لاندې ټول لګېدلي وو امیدوار کوم دا محنت دا کو کامیابي ته ځان رسو نو موږ خپل ځان باندې به رسوو په خپله به رسوو بل چا حمایت بل سیاسي جماعت ایډجسټمنټ سره نشته دی نو ځکه مفتي چې دی حاکم علي حقاني هغه ډېر زیات خپل انتخابي مهم کې تیزي راویستي ده او هر ځای ته رسي او ګڼې اجتماعات هغې منعقد کوي ګنډېرو کلي کې هغه ډېر غټه اجتماع شوي ده او دا یې ویلي چې ګنډېرو چې دی نو د جمعیت علماء اسلام ګډ دی نو واقعي ډېر ګڼ خلک هغه ده هلته د مدارسو دي اکټیویټي لحاظ سره که موږ ګورو نو دې ټایم کې پی ټي آی پسې دویم نمبر کې روان دی جمعیت علماء اسلام بالکل جمعیت علماء اسلام خپل په یوازې پروګرامونه کېږي په یوازې دغه انګراوند تفهیم جمعیت علماء اسلام دا یو خوبي ده چې دی
نور سیاسي جماعتونو خو هیڅ چاټ مظاهره کړي ده، لږ خپل جماعتونو ته ټکټ ورکړي نه ورکړي بیا واپس یې غوښتي. خو جمعیت الاسلام چې دی نو هغوی نچلي سطح چې مونږ یادو دا سیسټم هم نچلي سطح دی بلدیاتو، هغوی نچلي سطح ته خپل ورکر ته ټکټ رسولی دی. نو مغه ورکر چې دی مغه ورکر د زړه د اخلاصه خپل تحصیل امیدوار ته دا د جنرال سیکرټري د مشر دی، نو خپل ضلعي جنرال سیکرټري حاکم علي حقاني ته پوره سپورټ ورکوي ورته. چې ته د کارنر میټینګ نو هغوی مخکې نه سټیج او هسه تیار کړي وي، مدارس نه خپل کم دغه دی ووټر دی آی راویستي وي او ډېر غټ ګیدرینګ دی کوي. زه چې دې حلقې کې چې کوم تیزۍ سره دی روان دی جمعیت الاسلام، موږ یې پی ټي آی سره به دو مقابله 2 نمبر کې دی وي. دا کم کمپین چې دی تیزۍ سره روان کړی دی. او بل د بیانې مهنګایي خلاف چې کوم بیانې کوي جمعیت الاسلام خلک خوښوي، خلکو په زړونو کې کوزېږي. چېرې چونکې په دې وجه دا چې دی کوم مشر دی ملا فضل احمد جمعیت الاسلام د پی ډي ایم چې کوم پی ډي ایم دی هغې مشر دی، سربراهي کوي، قیادت کوي. نو هغه بهنګایي خلاف بیانې چې کوم ده نو خلک خوښوي. دې د وجه دویم چې ووټران چې دي ډېر رجحان دی جمعیت الاسلام پله دی. بالکل دغسې د مسلم لیگ نون عبدالحق اختیار ولی خان دغه دپاره برپور طریقې سره کمپین چلی او خپله هم سرګرم دی. اختیار ولی چې دی نو هغې خپل رور د پرار ځای ته ځي او هغې کې دا خوبي ده چې یو څو ورځې وکړو تو کار نه میټینګونه نه ورسره وځي غټې جلسې ته. چې ته مې چې اختیار ولی عبدالحق کوم ته دی د ورور هم دی تحصیل امیدوار هم دی پاکستان مسلم لیگ نون کم ځای کې جلسه کې ډېر درنه جلسه کوي. او اختیار ولی چې کوم ټول تنقید وي نو په پرهیز خټک باندې وي، هغې چې ګوته نیسي نو پرهیز خټک ته نیسي. هغې چېرې کوم نوخار ضلعي کوم مسایل ذمه دار دی نه پرهیز خټک دی. او خپل ورکرانو ته یې یېره کړو تاسو پرهیز خټک نه ځان خلاصوئ نو تاسو مسلم لیگ نون کوم امیدوار دی هغه تاسو سپورټ کوئ. او خلکو ته دا وایي چېرې اوس خو موږ کار نه شو کولی، فنډ نشته، خو راتلونکي حکومت چې دی پاکستان مسلم لیگ نون دی، راتلونکي چې وي نو صوبې مرکز کې موږ وو بیا به درته موږ زړه د اخلاصه کار کوو چې تاسو څومره کارونه وي. نو که چېرته ځي مهنګایي خلاف چې مسلم لیگ نون کم مرکزي قیادت کم بیانې ده هغه ملک کې سیوا خوښېږي. مریم نواز بیانیه ټوله د مسایلو باندې ده، مهنګایي باندې ده، مهنګایي باندې ده، مسایل باندې ده. او هغوی چې کم قیادت کم بیانې ده خلک عوامو په زړونو ته شوي دا خوښوي. مریم نواز چې کوم راغلي وي هغې چې کوم مهنګایي خلاف خبرې کولې، کوم خلک متحرک کړو، نو هغې ووټ بینک دومره سیوا کو مسلم لیگ نون ته چې پی کتریا سره کې اسانۍ سره اختیار ولی سیټو ګټواله نور شریک جماعتونه هم ورسره وو، سپورټر هم ورسره وو، اتحادیان هم ورسره وو. مریم نواز چې کوم جلسه وشوه هغې ډېر سپورټ ورکړو اختیار ولی ته. او اوس هم هغې مسلم لیگ نون چې دا پلانینګ جوړ کړی چېرې 16 تاریخ یې ټاکلی دی چېرې مریم نواز دی به موږ راولو او په جي ټو روډ باندې یو مقام امانګړ خواوشا علاقو کې جي ټو روډ باندې هغې یو لوی جلسې اهتمام کوو. نو اختیار ولی چې ډېر اکټیو شوی خپل رول دپاره. په نوخار تحصیل کې عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میاں بابر شاه تفهیم عوامي نیشنل پارټۍ کې نوخار ډسټرکټ کې خپل یو ووټ بینک شته دی، خپل تنظیمونه دي لګیا دي. بابر شاه چې دی لګېدی خپل انتخابي مهم هم ینګ دی، خپل روزانه سهار وځي او ناوخته راځي. لکه مصروف این پی چې مصروف جماعت ده، مصروف جماعت دی لحاظ سره چې لاندې بنیادي ډانچه شته، تنظیمي ډانچه شته دی. نو خپل انتخابي کوم کمپین دی هغې خپل یو حکمت عملي مطابق هغې ښه چلی. او کوم کارنه میټینګونه دي هم هغه درانه وي. بل یحیی شاه چې دی خپل اسروسوخ هم دی، خپل یو ووټ بینک هم دی. نو خو ټف ټایم ان پی ورکوي په دې حلقې باندې. بالکل ګرانو کتونکو دا ننني اهم خبرونه نن چې کوم زموږ ویزټ و د پبونه نظامپوره پورې او رسالپور پورې خیشکو پورې، نو تاسو که صدای نوشې راوګورئ نو موږ هر علاقه، هر امیدوار، هر پارټي
دا مونږ ټچ کړې ده او د هغې باره کې مونږ تاسو ته اپډیټ درکړي دي. مونږ د سپین خاک خټکنامې چراټ خټکنامې نه والې د نظامپور خټکنامې پورې او د نوخار واده پورې خیشکو پورې دا مونږ تاسو ته وخت په وخت لایو په صورت کې پوسټونو په صورت کې ویډیوز په صورت کې اپډیټ په صورت کې مونږ تاسو ته درکړي دي او د شپې هم د دې ټایم کې هم جاري دي چې پروګرامونه د هغې اپډیټ به تاسو ته درځي. پبو تحصیل د اهمیت حامل تحصیل دی. دلته ډېر غټه آبادي ده. د چراټ د سنګلاخ غرونو نه د هغې نه راوالې دې خوا ښکته دریای کابل پورې اکبرپورې پورې یو طرف یې پېښور سره لګي افر پېښور سره لګي ترنافارم سره پېښور سره لګي چارسدې سره لګي د پیشونګلو طرف ته دلته چارسده علاقه ټچ کوي او دې خوا ته تر زاخیلو پورې ډاګی پورې نو یو ډېر لوی خور وور تحصیل او دلته ډېرې غټې سټې هم پرتې دي او غټ سیاستدانان په دې تیر شوي دي او اوس هم موجود دي. مونږ به تاسو ته نقشه درکو. دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اشفاق خان دی د پبو سره تعلق دی د حاجی نور محمد خان زوی. دا خاندان د ډېر وخت نه په سیاست کې را روان دی. د دوی مشران هم وزیران پاتې شوي دي پیګان پاتې شوي دي او د په خپله ناظم پاتې دی ځلي پبو کې ناست پبو سره ډېر لوی غټ ووټ بینک دی. د دوی خپل خانداني ووټ بینک هم دی او بیا د 20 کالونو را په دې خوا دی پرویز خان سره تړلی دی. نو د هغه خپل حلقه اثر چې ده دې ټایم کې د پرویز خټک کوم ووټ بینک دی نو هغه هم اشفاق خان ته غورځېږي. پبو کې دی څه کوي څه پلیننګ کوي د خټکنامې دپاره دی څه پلیننګ کوي د پاټۍ په بیس باندې د څه پلیننګ دی نو د خپل پلیننګ په ذریعه باندې د خپل حکمت عملی په ذریعه باندې انتخاب دی او سرپرایز ورکولی شي نتیجه بدلولی شي. دغسې دقه حلقه کې د جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون د طرف نه قاری اختر منیر د میدان کې ولاړ دی. د دې نه مخکې حاجي نواب په ان او پی کې سیټ باندې دلته وټونه کړي دي. بیا دې حلقه کې یو کاروباري سړی دی او ډېر لوی تعلق دی مختلفو پارټیانو کې مختلفو پارټو قیادت سره. اوس هم دې ټایم کې خپل کور ته 2 ټیکټونه راوړي دي مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام او په جمعیت علما اسلام ټیکټ باندې حاجي نواب چې دی او سیاست هم کوي او کاروبار هم کوي او بل دیني لحاظ سره مدرسې هم قایم کړي چې او ډېر لوی دارالعلوم شکل ورته ورکوي. دیني لحاظ سره چې دی هغې لحاظ سره خدمات کوم روان دي. همدغه خبره کوو. نو بیا علاقه کې سماجي کارونه دغه هم ډېر دي ورسره. دې ټایم کې د 2 پارټو الاینس او دعوه لري چې نورې پارټۍ هم را روانې دي. خپل حکمت عملی باندې د هغوی څه فوکس دی تر اوسه پورې چې کومه حکمت عملي روانه ده هغه هم بهتره ده او جلسې جلوسونه هم غټې جلسې دي. د 2 پارټو اتحاد دی او نور هم ول راځي. نو د خپل ووټ بینک په سابقه وټونو کې هم شته او بیا د دې دوران کې خلکو سره ټچ پاتې شو. کرونا دوران کې د خلکو سره ډېر ټچ پاتې شو ډېر سخت وخت و. نو د دغې په بنیاد اوس چې دا کمې د دې جلسې پروګرامات دا کیږي نو مونږ ویلی شو که پلیننګ وکړي او صحیح ګیم وکړي نو د سیاست نقشه بدلولی شي او د انتخاباتو نتیجه دی هم بدلولی شي. دغسې به مونږ راتاو شو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټکنامې سره تعلق دی ینګ دی انرجیټک دی ایجوکیټډ دی او تکړه هلک دی. عوامي نیشنل پارټۍ طرف نه ولاړ دی. هم په دغه حلقه کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرال MPM پاتې دی بیا وزیر اطلاعات هم پاتې دی او دلته ډېر لوی ووټ بینک یو حلقه اثر لري. نو دې ټایم کې د هغوی مختلفو علاقو باندې جلسې کېږي. د پلار خپله بیوروکریټ پاتې دی
کاروباري خلقو سره، سیاسي خلقو سره په ټولو ګوتو باندې پوی دی. د هرې پارټۍ قیادت سره، د هرې پارټۍ ورکر سره، ځکه چې بیوروکریسي کې یو سړی پاتې شي نو هغه هرې پارټۍ سره ټچي، نو هر طرف ته هغه خپل فوکس دی او هغه د خپل زوی په کمپین کې ټول خاندان شریک دی. دی که خپل پلانینګ وکړي، د میا افتخار حسین بین الاقوامي قومي سیاست کې ډېر لوی رول دی او هغه یو شخصیت دی په هغه طرف، خاص کر په خپله حلقه باندې که دی د میا صاحب مارکیټینګ ښه وکړي، د خپلې پارټۍ ووټ بینک هغه حاصلولو کوشش وکړي او مزید شمولیتونه وکړي، دا امیدوارم نتیجه هم بدلولی شي او د سیاست نقشه هم بدلولی شي. دغسې مونږ به راتاو شو د پاکستان پیپل پارټۍ طرف نه آزاد امیدوار په حیثیت ولاړ دی افتخار علي شاه. پیپل پارټۍ چونکې ایډجسټمنټ کړی دی، د آزاد ودرېدو د خپله حلقه ده او دی د ډېر وخت نه په پیپل پارټۍ کې یو کارکن په حیثیت را روان دی او دا پارټي مختلفو ادوارو کې حکومتونو کې پاتې ده او په حکومتونو په بنیاد باندې دی کس دیم خلکو سره ټچ پاتې دی. خپل یو ووټ بینک کې دی، د پی کې الیکشن هم کړی دی، خلکو سره تړلی دی خپل پلانینګ بدولت. او نن د هغه پاکستان پیپل پارټۍ نه چې کوم تیر دغه کې مرور شوي خلق و قومي وطن پارټي ته نه جوړه نو هغه خلق یې ځان ته رجوع کړي دي. نقشه بدلولی شي او نتیجه هم بدلولی شي. د سیاست گیم دی. دقه حلقه باندې د جماعت اسلامي طرف نه تحصیل امیدوار حاجی بشیر دی. حاجی بشیر د دې حلقې نه د خپل یونین کونسل نه نظامت کړی دی او بیا د دې علاقې کې ډېر لوی تعلق دی، خاص کر ضرور چې کوم ناظمان دي د هغې نه علاوه خپل سماجي تعلق، سوشل تعلق په دې حلقه کې دی. اکبرپوره بیل کې ډېر لوی تعلق دی. جماعت اسلامي دغلته نه وخت په وخت ښه غټ ووټ اوچت کړی دی. هغه که مونږ د الیکشنو سابقه جایزه تاسو سره مونږ شیر کړې م ده، د 93 میره په دې خوا دا د دی دا ووټ بینک دغه طرف ته هغې کې کمې نه دی راغلی، وخت په وخت ټوپې والی دی. نو دغه کس سره نن پاکستان پیپل پارټي هم شامله ده، اگر چې د هغې امیدوار آزاد دی او ډېر غټ پیمانه باندې جیالی هغه د آزاد امیدوار حمایت کوي. خو لیاقت خټک دغه طرف ته تللی دی، هغه کمپین کې حصه اخیستې ده او د ده خپل هم ذوالفقار زلفي او نور څه ناظمان دي هغه یې د ده حمایت کړی دی. ډور ټو ډور کمپین مهم کې لګیا دی. دا قسم که خپل پلانینګ وکړي او د خپل پارټۍ سره سره چې کوم دی سره ایډجسټمنټ شوی دی د پیپل پارټۍ د هغې ووټ بینک راټولولو کې کامیاب شي او خپل بیلټ باندې او خپل د نوو شمولیتونو باندې توجه ورکړي. نو موږ مخکې هم ویلي دي دا هم مشر سړی دی، ګورو دی او په سیاسي میدان کې، سماجي میدان کې نو د دې حلقې نتیجه هم بدلولی شي که ښه گیم وکړو. الیکشن دی، الیکشن کې که څوک ښه گیم وکړي او څوک ښه سوچ سره او ښه پلانینګ سره په میدان کې منډه ووایي او په خپل کامیابۍ باندې فوکس او اعتماد سره هغه جنګ وکړي نو دا د الیکشن ریزلټ دا څه ټایم هم بدلیدی شي او دا سیاسي حالات او سیاسي هوا دا رخ بدلیږي. حکمت عملي څنګه تا وایي چې عام صحیح بهتر حکمت عملي چې جوړ کړي، پلانینګ وکړي، عام کامیابۍ لار ده. بل دا الیکشن دی پیسو دی، پیسو دی، پیسه چا سیوا ولګوله، دا ډېره اهم ده جی، چا سیوا پیسه ولګوله بس کامیابي به د هغه وي. ولې چې اوس ووټر دی یا سبا ته به صبر نه کوي، هغه مې چې څه کوي نو نن راسره وکړه. دا ټولو نه اهمه خبره زما ملګري وکړه چې دا الیکشن د پیسو دی او صرف دا نه را روان هم د پیسو دی او دا څو الیکشن یې مونږ وکتې تېرې شوي نو دې کې ډېره لویه پیمانه باندې پیسه ولګېده. د هغې وضاحت تاسو ته کوم. مخکې به چې په یو مالت کې یو کلي کې داسې د پروګرام جلسه به وه نو هغې کې به هغه سړي د خپل ځان طرف نه
د چایو پروګرام کولو لا به هغه سره څه معمولي سپورټ هم وشو جنډې به هم ورکړې پوسټرې به هم ورکړې خو منډه به د هغه سړي وه تفهیم اوس موږ ګورو نظریاتي ورکر نشته دی اوس یو څو جلسو ته موږ لاړو موږ پارټو نومونه نه اخلو سټیج هم اعلان وشو پارټۍ زنده آباد و وروسته به چا سټیج مقرر ته چا جواب ورنه کوم بل ځای کې به لاړو هلته به داسې پارټۍ د کوم سټیج سیکټري هغه به سامعین ته وایي زنده آباد وایي چا به زنده آباد آواز رانلو چا به ایزم وکړه ایزم آواز به ورته رانلو نو بیا هغه ته ما وایي ما یې وروره بس نظریاتي ورکر ختم دی اوس څنګه بره سطح باندې پارټۍ قیادت نظریاتي سیسټم ختم کړی دی او بره نه لاړ شي به بره کو چا سیوا پیسې ورکړي چا سیوا پیسې بولي ولګوله سیوا کروڑونو لکونه چا ورکو نو هغه ته ټیکټ میلاو شي نو نظریاتي سطح هغه ټیکټ نه وي راوړی وړاندې عوام چې کارکون دغه ختم شو موږ به دا خبره وکړو چې هغه کس اوس موږ یو کو نوخار صرف نوخار کې کم چې مالدار خلک ولاړ دي صرف اسټیټ بینک د دی اکاونټونو یو ګوشواره پیش کی چیرې دی او دی پلارانو اکاونټونو څومره پیسې لاړې دي نو زه هم نو په نوخار کې اربونو روپۍ دی اکاونټونو لاړې دي دغه الیکشن دپاره څه ته لاړې چې اوس ووټر چې د هغې هم پیسې غواړي هغه خپل مسایل دي هغې سبا ته نه ګوري چېرې ته ما ته کار کوې ته پته کار هسې نه کوې راته که نه اوس چې کوم ما مسایل دي هغه راته حل کوم موږ داسې اورېدلي څه ځینو کې پیسې سیسټم جوړ دی یاره څوک په 3,000 ووټه اخلي بل وایي نه په 15,000 مخلي دا شی هم شروع د پیسې حکمت هم لیکو چا موجوده الیکشن د پیسې دی د پیسو صحیح لګول هغه څوک یې څنګه لګوي نظریاتي سیاست پاتې نه دی نظریاتي ورکر اوس پاتې نه د خلکو کویې پکار تفهیم نظریاتي سیاست نه دی پاتې نه نظریاتي ورکر پاتې دی موږ دا مو کتل پیسو ډېرو ځایونو کې د چا د چت کمزوری دی چت یې راغورځېږي د چا دیوال غورځېدلی دی د چا ګیټ غورځېږي اوس تفهیم جلسو ته خلک هسې نه کیني کوئی څه دیګونه میګونه بندوبست یې ورته وکړو ما خبره بریانیان یې ورته وکړي بندوبست ما همدغه خبره کوله چارسدوالي وریجې او پکې غوښه چې دا پکې نی که نه نو هغه جلسه هم ناکام پلاونه چې پکې وي پلاونه پکې دي دیګونه پکې وي نو خلک رسي ورته پیسې چا سره ني د الیکشن هم نه کوي تفهیم د پیسې پکې پناه روانې خلک 2-3 غنټې سامعین اوس دغه کمکل نه دي نه کینی پوښ یاره دا جلسه دی کې خوراک سیستم نشته دی بس ای کینیم نه وته چې پوښ نه خوراک سیستم پکې غدرون دی نو به ګڼ تعداد کې لوی مناسي واړه مناسي مشران مناسي ځوانان پکې ناسي چې جلسې لزونو هغه جلسې د پر یو ورځ مخکې نه تر دیګونه راړي چې خلک وګوري چې دیګونه راغلي دي لکه دا یو سیمبل دی لو دغه ورته وایو نښه ده د جلسې د کامیابۍ او دا شروع دی جي موږ دا خبره پورې کوو چې سره سره د دولت ټول امیدواران ګورو چې هغې کوم جلسې کېږي هغې نه مخکې دیګونه هلته ورسي یو امیدوار ټول امیدواران ډېر امیدواران موږ ګورو چې هغې سي نه مخکې هغې نه دیګونه ورسي چې دیګونه ورسي نو خلکو پته وي دیګونو پروګرام پکې دی نو بس ګڼ تعداد کې جلسه هم درنه شي پکې وو کراوډ هم راشي پکې نظریاتي ورکړي داسې جلسې هم کتلي دي چې هغې کې به د کلي مشرانو او چې کوم دا نن سبا ډېر مشران خلق دي دی به د خپل جیب نه 10,000 15,000 روپۍ لګولې او سیاسي مشر به یې راغوستو او د هغه تقریر به یې واورېدو چایو پروګرام به یې د خپل ځان نه وکړو دغه طرف نه به که تفهیم د امیدوار طرف نه به که جنډې منډې مدد کېدو که نه جنډه بینر دا به ولې دی لیږلې اوس مکمل هر څه به د هغوی روټۍ چای او بل ما ووی که نه دي د چا د کمرې چت خراب دی د چا دیوال غورځېږي چا ته څه پکار دی او هغه ضرورت د چا د بچی واده دی د چا د زوی واده دی د چا د مطلب ضرورت دی هسپتال کې دی مریض دی اپریشن دی دا ټول دې ټایم ته راغونډ شوي دي او هغه ته نه هغه ټایم ډیمانډ کوي چې دا په نغدو کې پوره شي یو خو په دې ښه دی چې خلک امیدوار ځان ته په کروڑونو لګوي کو چا یو غریب کس دی هغه د بچی مسله ده جهیز ده یا هغه د بیماري مسله ده نو چې دومره کروڑونو لګې ته نو هغوی دا مسلې حل شي کو چا د کوټې چت دی اب سم شي هغې ځان ته سم کړي دا ناجایز مسایل خو نه دي وروسته خو دا سیاست کې پاکستان سیاست دی که اصولي کې اوس هغه سیاست پاتې نه چې کمبه ودرېږي هغه ته ووټ ورکوي نه پارټۍ قیادت یې کمبو ته ووټ ورکوي
وایي درون جیب چاوي بینک بیلنس یې غټ وي او هلته څه جمع کړي نو هله ټکټ میلاویږي او دغه شان ووټران چې دي هغه هم دغه سوچ دی. درې واړو تحصیلونو کې چې څومره امیدواران ولاړ دي د دوی مکمل یو تاریخ دا به هم تاسو سره شیر کوو. د هر امیدوار بیل بیل تعلیم یې کم ځای نه کړی دی، کم ځای کې پاتې شوی دی، کومه مرحلو نه راتېر دی او نن ستاسو په منځ کې وټونو ته ولاړ دی. نو د دې ټولو چې موجوده دې میدان کې څومره امیدواران دي، سیاستدانان دي، نو دی باندې به یو رڼا اچو او د دوی څه خدمات دي، د دوی سیاسي جدوجهد دې باندې به پوره خبره کوو. دا به تاسو سره شیر کوو. فی الحال زه تفهیم او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.